السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سماک ټي وي چینل کې درته هر کله ویم. امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ خوشاله به د ژوند په مزو کې به الله تعالی دې رحم وکړي. دا پښتانه سبل طرف ته روان دي، قتل پسې قتل کیږي، ظلم پسې ظلم روان دي. نن په بنو کې د اتو خويندو یو ورور د مور پلار سخاره چا ظالمانو درندگانو ډیر په بدخال ډیر په ظلم سره قتل کړي دي. اخر ولی او پس وجه سو واقعیا مخې ته راغلی وه چې دې غریب سره دومره غټ ظلم وکړو. راځئ دوستانو دا ټول معلومات موږ سره په دې ویډیو کې ګورئ چې پوره معلومات نه خبر شي. کو تاسو موږ سره په دې ویډیو کې نوی مهرباني کې زموږ دا چینل ما در سره سبسکرایب کړئ. خو کې وساټلای نشانو هي چاري وانی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانه سره ملاويږي. عزتمندو الله تعالی دې په پښتنو باندې خپل فضل او کرم وکړي. نن په بنو کې بیا د مور او پلار زلونه مات شول، بیا ظلم پسې ظلم او شو، قتل پسې قتل روان دی. ته قاتل پته نه لګي، څه قانون او د ګیرولو بندوبست نشته. هر سړی به سم ډاډه شوی دی، په معمولی خبره باندې مړی کوي. نن دا خستا خلک خستا ځوان نه څه ګناه وه، نه چا سره څه تاوتریخوالی و، نه څه داسې وران ګرځېده، نه غلط و. بس نن سبا دا درندګان او ظالمان پیدا شوي دي چې په معمولی خبره باندې په وړه خبره باندې یو بل سره تیشي او د غیر بیا دا نتیجه روزي چې یو ملګری ډیر بې دردۍ سره قتل کړی دی. الله تعالی دې مغفرت نصیب کړي او کور والو ته دې الله تعالی د زړه صبر ورکړي. مور او پلار کلی خلک روتی دي ښه په کلکه د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې دا قاتلان موږ ته زر تر زره ګرفتار کړي. زموږ حکومت هم دا درخواست دی چې دا قاتلان دې زر تر زره ګرفتار کړي شي او دې ظالمانو درندګانو دې مکمل د معاشره صفا کړي شي چې نور مسلمانان ورته په امن او سکون کې ژوندۍ تیر کړي. دوستانو دا و زموږ د دې وخت نیو معلوماتي ویډیو د نورو نیو معلوماتي ویډیو د لپاره زموږ چینل مدرسه سبسکرایب کړئ. خو وساتلې نشان وای چې هر ونیو معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانه سره ملاويږي.